الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعضی ملګرو په وینا سره چې د جامع الکتب التسعه د نوي ورژن متعلق څه معلومات راکړی شي، دا به ډېر ښه وي. مخکې د دې اپلیکیشن زوړ ورژن و، د هغې متعلق څه درسونه شوي وو، خو د دې نوی ورژن راغلی دی، نوی اپډیټ. نو ملګرو ته اکثر په هغې کې پریشاني وي. اپډیټ کو به یې څنګه که چا سره زوړ ورژن وي، نو لاړ به شئ پلی سټور ته، او پلی سټور کې جامع الکتب التسعه به ولیکئ. چې تاسو وایئ موږ اپډیټ کړو، نو د هغې د اپډیټ کولو طریقه دا ده چې پلی سټور ته به راشئ او جامع الکتب التسعه به راواړوئ، سرچ به کړئ، دا د اپډیټ بټن به ووهئ، نو دی به اپډیټ شروع کړي. دا تقریبا 96 ته ورسېدلو، مکمل کېدو کې دی، لږ وخت به اخلي. انسټالیشن یې شروع شو، اپډیټ مکمل شو، بس اوس صرف اپډیټ انسټالیږي. دا دی انسټال شو، اپډیټ انسټال شو، دا به کولاو کړئ. د ده انټرفیس بدل دی چونکې دا اپډیټ ورژن دی. کولاوالو نه بعد دا د دې چې کوم نوی انټرفیس دی، اصدار 3.2 اصدار ثالث دی، جدید شروع به وکړئ. تالي بیا ابدأ القراءه. دا لږ وخت اخلي، فایلونه لږ برابروي، چې فایلونه برابر شي دا بیا کولاو شي، پس د هغې نه به کار شروع کړي. دا انټرفیس چې دا کولاو شو، دې نه بعد به المزید ته لاړ شئ، مرکز التحمیل، په دې کې به تنزیل الکل ووهئ، نو دې کې به دا کتابونه ډاونلوډینګ شروع شي. چې دا ډاونلوډینګ وشو، پس د هغې نه بیا تاسو دا کولاو وهلی شئ او کتلی شئ. دا لږ وخت اخلي، پس د هغې نه بیا انشاءالله زه تاسو ته د هغې تفصیل ښیم. زوړ اپلیکیشن کې دا ترتیب و چې هغه به تاسو انسټال کو، یو ځل به یې انټرنټ غوښتلو، بیا به انټرنټ ته ضرورت نه راتللو. او دلته اوس داسې ده چې دا یې په 2 طریقو باندې برابر کړی دی. که یو سړی وایي چې زه هر وخت کې انټرنټ باندې ګورم او ځان سره یې ډاونلوډ کوم، نه کتابونه د دې، نو نټ دې آن کړي او بیا دې کتابونو کې څه چې سرچ کوي نو هغه سرچ کولی شي. او که وایي چې نه زه د قدیم اصدار زوړ ورژن غوندې کتابونه دې پکې وي او انټرنټ نه بغیر دې کار کوي، انټرنټ نه بغیر هم کار کولی شي، د هغې طریقه تفصیل کوم. دا د ده هوم پیج دی، صفحه رئیسیه چې ورته وایي. په دې صفحه رئیسیه کې ترتیب یې دا کړی دی چې اول ته څه شی لټې، نو هغه د بحث دا ځای ورکړی دی. که ته څه لټې نو هغه دې ځای کې ما هو الحدیث الذي تبحث عنه، کوم حدیث متعلق چې ته څه لیکل کې نو هغه دې ځای کې سرچ کولی شي. دویم، مخکې که تاسو زوړ ورژن کتلی نو هغې کې تقسیم الموضوعي کړی و، دلته هغه موضوعات یې صفحه رئیسیه کې راوړی، لکه قرآن او علوم، عقیده، عبادات وغیره. په دې کې چې تاسو په کم یو موضوع باندې کلیک کوئ نو هغه موضوعات ذیلي او دغه رنګې نور وغیره هغه راخلي، لکه دلته قرآن او علوم د هغې راواخیستل. که نور موضوعات وایي نو هغه هم دي، لکه تاریخ، سیاست وغیره، اخلاق، آداب، علم،
په علم کې ذیلی عنوانات: آداب العلم، فضل العلم والعلماء، فضل العلماء. د دې متعلق چې کوم احادیث په دې 9 کتابونو کې دي هغه به دی ټول راغونډ کړي او راوابلي چې دا د دې متعلق دي. لکه د عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت دی: من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. ترمذی سنن کې راخسته دی دا حدیث دی. بیا او زوړ ورجن کې به طریقه کار دا و چې حدیث به دې راوړلو نو د حدیث متعلق شرحه به چې تا کتله نو لاندې مستقل بټن و د پاره د شرحې به کلیک کوله. او دلته اوس داسې ترتیب دی چې د هر حدیث سره لاندې شرحې لګولې وي. شروحات هماغه زاړه دي او صرف د هر حدیث سره یې لګولي. تا ته لټولو ته ضرورت نه وي، بس دی یې پخپله راوړي. لکه دا د عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت دی، د دې متعلق زه شرحه ګورم. نو لاندې یې تحفة الاحوذي راخیستې ده او کوم تفصیل وغیره چې هغه کړی ده نو هغه یې دلته ذکر کړی دی. دا خو د موضوع په اعتبار سره لټولو. بل کتب دا کتابونه دي. دې کتابونو کې تاسو یو کتاب راړوئ نو هغه راړولی هم شئ. لکه ترمذي دی، ما راواړولو ترمذي. بیا د باب الجمعه مې راواړوله، دغه باب ما جاء فی الوضوء یوم الجمعه دا باب مې راواړوله. دا په دې کې دا بل حدیث دی. نو حدیث راواړئ، د حدیث لاندې تخریج بټن جدا ذکر کی. په قدیم اصدار کې دا و چې تا به تخریج کولو نو هغه یې د لاندې ځای کې به ورکړي وو، بلکل لاندې تخریج وغیره. او دلته یې د حدیث سره جوخ ورکړي. حکم د حدیث او اضافه ملاحظه جدیده معنی ته د دې حدیث متعلق څه لیکل کې په دې کې محفوظ کې ځان سره نو څه نکته وغیره هم ته لیکلی شي. داسې البحث دی نو بحث وسان دی. ته وایې چې زه حدیث ولټوم، الفاظ د حدیث ورکه. لکه زه همدغه حدیث ورکوم: من یرید الله به. زه یم چې زه دا ولټوم چې دا شته په دې کې که نشته. د حدیث راوړلو لکه مسند کې هم شته، صحیح مسلم کې هم شته وغیره. نور کتابونه هم راغسته. دا د بحث طریقه وه چې ته حدیث به څنګه لټې. لفظ د حدیث ورکه به سبا راواړئ. د دې پټۍ سره خوا کې دا کرښې کرښې بټن یې ورکړې ده. دې بټن باندې چې کلیک کوئ نو څنګه چې په قدیم اصدار کې تاسو حدیث لټولو یو خاص کتاب کې نو هغه کتاب به مو کلیک کړو. نو دلته هم تاسو مثلا بخاري، ترمذي، نسائی، ابن ماجه، مسند احمد، دارمي وغیره دې کې چې کوم کتاب کې لټوئ هغه کتاب باندې به که زه سنن الترمذي کې لټوم نو اوس به صرف سنن الترمذي کې راځي. لکه سنن الترمذي کې زه لټوم نو سنن الترمذي مې کلیک کو. که وایي چې ټولو کې ولټوم نو ټول به ټیک مارک کوي، په ټولو کې به راشي. بیا د حدیث د نوع په اعتبار سره چې حدیث مرفوع ګورئ، که حدیث قدسي ګورئ، که حدیث موقوف ګورئ، که اثر مقطوع د تابعي یا وغیره قول ګورئ نو هغه هم دې ځای کې تاسو به سلیکشن کوئ. دا طریقه ده. حدیث به مو ولټولو، حدیث به راغی. نمبر په اعتبار سره که تاسو حدیث لټوئ، حدیث که د نمبر په اعتبار سره لټوئ نو د حدیث نمبر ورکړئ دې ځای کې. لکه 88 نمبر حدیث زه ویم چې راواوړئ په دې کتاب کې، دی راوبړئ. دا بخاري کې 88 نمبر دی، یا داسې بل کتاب کې راوړئ نو هغې کې هم راوړي. او دې نه علاوه تاسو وایئ چې د نیټ نه بغیر د دا کار کوي نو المزید ته به راشئ. مزید کې به مرکز التحمیل ته راشئ. مرکز التحمیل کې به تنزیل الکل وهئ نو ټول کتابونه به یو ځل د انټرنیټ نه ډاونلوډ شي. چې انټرنیټ نه ډاونلوډ شي نو بیا دا اپلیکیشن به تاسو ته بغیر د نیټ نه کار کوي.
دلته به تاسو نټ بند کړئ. لکه ما دا دی نټ بند کو، نټ مې بند کو. اوس تاسو چې دی کې حدیث لټوئ، لکه دا زه دا مې راواړولو، کولاو مې کو، نټ مې بند کړی دی او زه وایم چې زه حدیث ولټوم. دلته حدیث عبارت ورکم. حدیث عبارت چې زه یم حدیث راواوړي، الاعمال بالنیات مزید لکه دا حدیث الاعمال بالنیه دا یې راواړولو. اوس دلته نټ نشته، خو دا بغیر د انټرنټ نه کار کوي. که ته وایې چې زه حدیث نمبر ورکم، حدیث نمبر هم پکې ورکولی شئ. بلکل چې تاسو کوم نمبر وایي ورکولی شئ. لکه ما 100 نمبر حدیث ورکو، دا 100 نمبر حدیث راغی. هغه تاسو کتاب چې کوم کتاب کې بیا ګورئ، نو هغه کتاب نوم به ورکئ، دلته سلیکشن به وکئ، هغه به بیا راشي. دا د نوي جدید چې کوم ورژن دی د هغې طریقه کار دی. که تاسو وایئ چې مونږ کوم حدیث راړولی دی، دا حدیث چاته لیږو، د هغې طریقه څه ده؟ نو د هغې طریقه هم اسانه ده. دلته لکه د حدیث لټوم، دا 100 نمبر حدیث ته دا مې راواړولو. زه یم چې دا حدیث د چاته ولیږم. لیږلو طریقه دا ده، دا 3 نقطې چې کوم دي دا به ووهئ. په دې کې 2 خبرې ضروري دي. یو مشارکت الحدیث چې دې ته شعر وایي، چاته حدیث لیږئ. دویم اعدادات، سیټینګس چې ورته وایي، ترتیبات. مشارکت الحدیث کې زړه طریقه ده، کوم چې په قدیم ورژن کې تفصیلي مونږ ویلې وه. پکچر کې لیږئ که نه نفس عبارت لیږئ، د ټکسټ چې ورته وایي لیکل. نو هر یو چې لیږئ، که تصویر لیږئ سوره به سلیکټ کوئ، که نس لیږئ نس به سلیکټ کوئ. په دې دواړو کې بیا دا خبره به یاد ساتئ چې راوي د حدیث سلسله سند چې ورته وایي دا دې پکې راشي که نه، تبویب راشي که نه، حکم الحدیث راشي که نه، تخریج او تشکیل، اعراب. او که تاسو وایئ چې ټول راشي یا بعضې راشي بعضې نه، چې کوم راولئ هغه سلیکشن به وکړئ. لکه زه سند نه راولم، حکم الحدیث نه راولم، او نور تبویب، تخریج او تشکیل راولم، او دا مشارکت الحدیث صورت یعنی تصویر په اعتبار سره. دلته که تاسو وګورئ نو دا پکچر دی. داسې که وایئ چې په دې کې راوي د حدیث د سند د حدیث هم پکې ذکر وي، نو هغه هم پکې راتلی شي. حکم الحدیث چې کوم وي هغه هم راتلی شي، لکه مشارکت الحدیث که صوره. نو په دې کې تاسو وګورئ حکم الحدیث هم ذکر دی، تخریج هم ذکر دی چې دا د 9 کتابونو کې دا حدیث کوم ځای کې دی. او سر کې د کتاب نوم، ابواب چې ابواب طهارت دی، باب کم یو دی؟ باب ما جاء فی المسح علی الامامه. او سند د حدیث مکمل ذکر کړی دی. دا مشارکت الحدیث. که تاسو وایئ نه دلته چې ما سره دا کوم اپلیکیشن دی د سیټینګس کې زه ګوتې وهم، نو که تاسو سر کې وګورئ ترمیزي د کتاب نوم، روایت نوع څه ده، مرفوع دی، حدیث نمبر دا دی، جلد نمبر، صفحه نمبر، او ابواب الطهاره باب ما جاء فی المسح علی الامامه. بیا یې سند ذکر کړی دی او لاندې تخریج، حکم الحدیث وغیره. که تاسو وایئ چې په دې کې اعراب دې رانشي او راوي دې هم رانشي، یعنې سند د حدیث دې هم رانشي او نور دې راشي، نو اوس چې تاسو وګورئ نو سند هم پکې نشته او اعراب هم نشته. که تاسو وایئ نه اعراب دې وي خو سند دې نه وي، بیا به اعراب وي سند به نه وي. که تاسو وایئ نه اعراب دې هم وي سند دې هم وي، نو اعراب سند دا ټول به راولي او دلته به ذکر کړي. راوي حالات لټول څنګه دي؟ نو راوي په اعتبار سره بحث کې تاسو د راوي نوم ورکئ، هغه راوي به هم راواړئ. لکه زه دلته راوي لټوم، زه یم چې په دې کې مسدد لکه دا مسدد ابن مسرهد راوي دی، دا راغی. د دې راوي حالات څه دي؟ نو مخکې خو به دا و چې هغه به بس ټول یو شان ورکړي، دې کې به ته تفصیل لټې.
دا طبقات د تقریب طبقات دي، قامت وغیره د هر څه ورکوي. علما و اقوال څه دي نو هغه دلته راوړي اقوال العلماء. دا اقوال علما دي. د کوم کتابونه یې دا راخیستي نو هغه تفصیل هم ورکړی دی او تاسو د هر راوي حالات په دې کې کتلی شئ. دلته دا لفظ د براز ذکر کړی دی. کان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد. دا لفظ براز دا مشکل لفظ دی. نو مشکل لفظ معنا لټولو طریقه دا ده چې لفظ باندې به کلیک کوئ نو د دې لفظ چې کوم تفصیل لنو هغه به دلته راولي. الفضاء الواسع من الارض وهو کنایة عن قضاء الحاجه. دا یې د دې مشکل لفظ تفصیل کړی دی. دا و د دې اپلیکیشن متعلق ضروري امور چې په دې سره تاسو په دې اپلیکیشن کې حدیث په اعتبار د لفظ سره، په اعتبار د نمبر سره، خاص کتاب کې د راوي حالات، دغه رنګې لفظي مشکل وغیره دا تاسو لټولی شئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.